هغه کس ته ویلی شي سکون امام سره اول رکعت نه شریک نه وي، یو رکعت ورنه پاتې شوی وي یا دوه رکعته ورنه پاتې شوي وي یا ورنه درې رکعته پاتې شوي ته ویلی شي مسبوق. اوس داسې کې چا نه دوه رکعته پاتې وي، چا نه یو رکعت پاتې وي، چا نه درې رکعته پاتې وي. مسله په درو رکعتو کې ده. اوس یو انسان نه مازدیګر څلور فرض دي، ماسخوتن څلور دي، دغه شان ماسپښین څلور فرض دي. یو کس راغلو هغه نه درې رکعته پاتې شوي دي او یو رکعت امام سره شریک شو. اوس دا به باقیمنده لمونځ څنګه کوي؟ دغه داسې مسله دی اکثرو ته معلومات نشته، بیا یو بل ته سترګې غوړوي چې دغه څنګه لمونځ کوي زه هم کوم. درې رکعته چا نه پاتې شوي وي هغه به اوس دغه خپل لمونځ څنګه پوره کوي؟ نو هغه طریقه د هغه دی علماو لیکلي دي دا خو یو رکعت خو دی امام سره ومنده، درې رکعت نه پاتې شوی. امام څه کله سلام ګرځوي نو دا به ښې طریقې سره پاڅېږي. اول رکعت کې به دغه ثنا هم وایي سبحانک اللهم، تعوذ به هم وایي، تسمیه به هم وایي، سورة الفاتحه به هم وایي، یو سورت به ورسره هم میلاو کړي. صحیح ده؟ کله چې یو رکعت دغه مکمل کی نو بیا به ډایرکټ اول رکعت ته ویدای نه بلکې قیدي باندې به کیني. مسله ټوله اندي کې دی، قیدي باندې به کیني، تشهد به ووایي نو بیا به پاڅېږي. یو خو ډک رکعت یې وکړو، اوس دغه دوباره به بیا لګې شي صرف بسم الله به وایي، ثنا تسمیه دا به نه وي، تعوذ به نه وي، صرف تسمیه به یې بسم الله الرحمن الرحیم، سورة الفاتحه به وایي، سورت به وایي، بیا به ټیټ شي. بیا به ټیټ شي حسب به دستور دغه رکعت به هم مکمل کړي. دوه رکعته شو ډک، صحیح دی که نه؟ لکه دا خو دوه رکعتونه ډک پاتې شوی نو دا به ډایرکټ به پاڅېږي. صحیح ده؟ دې رکعت کې خو دې قاعدې ته ناست و، دویم رکعت کې به دا ډایرکټ پاڅېږي. دریم رکعت څه کله کوي نو دا به سورة الفاتحه ووایي، بیا به ټیټ شي، نو بیا به لمونځ څه کړي؟ پوره کړي. صحیح ده؟ پوه شوو باندې؟ یو انسان نه څو رکعته پاتې دي؟ درې رکعته پاتې دي. نو دا به لنډه خبره د هغه دی چې دا به پیل رکعت کې قاعده کوي او باقي منده سکون به دوه رکعته دي، دا به دې کې به قاعده نه کوي. صحیح ده؟ پیله دوه رکعته به دا ډک وي او اخرې به څه وي؟ اوس د ماښام کې چې کله یو انسان نه دوه رکعته پاتې وي، څه پاتې وي؟ ماښام لمونځ ده، دې نه دوه رکعته پاتې شو، اخرې کوم رکعت ته دی امام سره شو شریک شو، دا به څنګه لمونځ پوره کوي؟ د دې طریقه د هغه دی چې دا به هم حسب به دستور، تعوذ به هم وایي، تسمیه به هم وایي، ثنا به هم وایي، دغه شان سورة الفاتحه به هم وایي، سورت به ورسره هم میلاو کړي. نو بیا به ښې طریقې سره رکعت مکمل کړي. بیا به داسې نه کوي چې ډایرکټ به एकदम اول رکعت ته به پاسه ودرېږي، نه، قاعدې ته به ډایرکټ کیني، قاعدې ته به کیني، تشهد به ښې طریقې سره ووایي، نه بعد څه کله پاڅېږي نو بیا به هغه ډک، بیا به هغه رکعت څه کړي؟ مکمل کړي. ځکه دې نه پاتې وو دوه رکعته، هغه ډک پاتې وو. صحیح ده؟ اوس که چا نه دغه قاعده ورنه پاتې شوه، حاجي صاحب چې ورنه پاتې شو، قاعده ورنه پاتې شوه، ډایرکټ هغه دویم رکعت ته څه شو؟ اوچت شو. اوس دغه قاعده اوله دغه چې دي دغه واجبه ده، سجده سهو ورباندې راځي. که چیرې دې کې دي سجده سهو ونه که نو استحسانا علماو لیکلي دي چې بیا هم لمونځ چې کېږي، لمونځ یې شوی دی خو سجده سهو باندې چې کېږي لازم کېږي، سهو به کوي. که سهو یې ونه که او ورنه هېره شوه نو دې استحسانا لمونځ چې کېږي. دې باندې هم پوه شوئ؟